الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، ډیر زیاتو خوږو عزتمندو طالب علمانو ملګرو، نن زمونږه د علم النحوي دویم کلاس مونږ اخلو او په هغې کې د ټول نه بنیادي چې زمونږه کومه په نحو کې کوم ضروري څیزونه دي د هغې تذکره وکړو انشاءالله. چې زمونږه علم نحو د کوم څیز نه شروع کیږي د هغې اجمالي خاکه به انشاءالله وایو. نو نحو چې د کوم څیز نه شروع کیږي نو هغې ته وایي لفظ. لفظ په دې مونږه په انګلیش کې هغې ته ورډ وایو. د لفظ نه به شروع کیږي او دا لفظ چې کوم دی د هغې ټوله ډانچه به انشاءالله مونږ مختصرا جوړو. تاسو به سکرین باندې انشاءالله ښکاري هم. لفظ چې کوم دی نو په دې بورډ به تاسو لیکم هم چې اصل کې لفظ ویلی کیږي لفظ. لفظ یعنی موږ ته په انګلیش کې وایو ورډ. دا اصل کې بنیادي طور لفظ څه ته ویلی کېږي؟ ما یتلفظ به الانسان، یعنې د انسان د خولې نه چې دا څه وځي دغې ته ویلی کېږي لفظ. دا بیا په خپل کور کې په خپله به دوه قسمه ده. یو ته ویلی کېږي موضوع او بل ته ویلی کېږي محمل. یعنې د کم لفظ معنا چې نو هغې ته موضوع ویلی کېږي، د کم لفظ معنا چې نه نو هغې ته ویلی کېږي محمل. نو چې بې معنا لفظ لکه موږ وایو چې لکه روټۍ موټۍ، نو د روټۍ خپله معنا شته دی، خو د موټۍ اساسي موږ د خوند دپاره وایو، نور د خپله څه معنا نشته. نو دغه شانتي په عربۍ کې هم داسې الفاظ شته چې د هغې خپله معنا نه وي، هغې ته ویلی کېږي محمل. چې کوم بامعنا الفاظ وي نو هغې ته ویلی کېږي موضوع. بیا دا موضوع په خپله په دوه قسمه ده، یو ته مفرد او دویم چې کوم دی نو هغه دی مرکب. د مفرد ته کلمه هم وایي. څه ورته وایي؟ کلمه ورته هم ویلی کېږي. او بیا دا کلمه په خپل کور کې په خپله په درې قسمه ده. اسم دی، فعل دی او حرف دی. اسم، فعل او حرف. یعنی اسم موږ چې څنګه په انګلیش کې وایو ناون، او فعل چې کوم دی نو ورب دی په انګلیش کې موږ استعمالوو، او حرف چې کوم دی نو هغه موږ لیټر چې کوم استعمالوو هغه ته ویلی کېږي حرف ورته ویلی کېږي. بیا دا اسم په خپله په درې قسمه دی: جامد، مصدر او مشتق ورته ویلی کېږي. یعنې جامد هغې ته ویلی کېږي چې د هغې نه نور الفاظ جوړېږي نه په خپله د چا نه جوړ شوی. مصدر هغه چا ته ویلی کېږي چې په خپله خو د چا نه نه جوړ شوی، خو د دې نه نور څیزونه جوړېږي. او مشتق هغه چا ته ویلی کېږي چې د دې نه نور څیزونه جوړېږي، یعنې په خپله د بل چا نه جوړ شوی. لکه ضاربون موږ وایو چې دا د ضربون نه جوړ دی، یضربون نه جوړ دی، نو دغې ته ویلی کېږي مشتق. او دا فعل چې کوم دی، فعل، دا فعل چې موږ کوم دلته د اسم دا دویم قسم ویل دی، د اسم، فعل، حرف، یعنې د کلمې چې کوم درې قسمونه دي. دا فعل په خپله په څلور قسمه دی: فعل ماضي ده، امر دی او نهي ده. فعل ماضي مضارع، فعل ماضي مضارع او امر او نهي، څلور قسمونه. یعنی فعل ماضي تېره شوې زمانه، مضارع ګوره په عربۍ کې چې کوم دی نو دا زمونږ که د خیال په اردو په انګلیش کې موږ درې زمانې استعمالوو: ماضي ده، حال دی او مستقبل دی. خو په عربۍ ژبه کې موږ زمانې اصل کې ماضي او مضارع موږ استعمالوو. بیا دا ماضي چې کوم تېرې زمانې ته ویلی کېږي، دا مضارع چې کوم دا نو په حال او په مستقبل دواړو باندې دلالت کوي. هلته بیا د صیغې نه پته لګي. او امر حکم ته ویلی کېږي، نهي منع کولو ته ویلی کېږي. څوک د یو کار نه منع کول دې ته نهي ویلی کېږي. نو دا د فعل قسمونه شو. دا تاسو ته د فعل قسمونه ما ویل. بیا حرف زموږ دا د کلمې دریم قسم چې کوم دی هغه حرف ویلی. دا حرف چې کوم دی په خپله په دوه قسمه دی: حروف عامله او غیر عامله. یعنې هغه حروف چې هغه عمل کوونکي، هغه حروف چې هغه عمل نه کوي. نو حروف په خپله په دوه قسمه شو چې حروف عامله او حروف غیر عامله. دا خو د دې مفرد د طرف چې کومه قسم دغه بحث د مفرد د طرف دا ټول بحث موږ وکړو چې حروف عامله او غیر عامله ته دې ته موږ راورسېدو. دلته تاسو به دا تصویر شیر کوم انشاءالله، هغې به تاسو پوه شئ. بیا دا مرکب چې کوم دی، مرکب له راشه. دا موږ صرف د مفرد هغه طرف وایو. د مرکب تقسیم داسې دی چې دا مرکب ځان له په دوه قسمه دی. یو ته ویلی کېږي مرکب مفید، بل ته ویلی کېږي مرکب غیر مفید. مرکب مفید دې ته ویلی کېږي چې
یو سړی دی هغه خبره وکړي یو جمله ووایي او مخاطب ته د هغې دې پته ولري چې دا زما نه څه غواړي یا راته څه واقعه بیان کړه. مثلا زه وایم چې لکه زید لاړه نو تاسو ما یې واقعي خبر درکړو، یا تا ته وایم چې ایتي بالماء اوبه راوړه نو دا ستا نه ما د یو څیز طلب وکړو، دې ته ویلی کېږي مرکبي مفید. هغه جمله چې هغه فایده ورکوونکي یا د طلب یا د واقعې بیانولو. مرکبي غیر مفید دې ته ویلی کېږي چې په هغې کې دغه فایده نه وي. بیا د مرکبي مفید ته بل نوم چې کوم دی نو جمله ورته هم وایي. څه ورته وایي؟ جمله، سنټنس چې ورته موږ وایو. دا جمله بیا په خپل کور کې دا په دوه قسمه، یو ته ویلی کېږي جمله خبریه او بل ته ویلی کېږي جمله انشائیه. جمله خبریه دې ته ویلی کېږي ټول وضاحت په ځای باندې راځي چې په کې دروغو د رښتیاو احتمال وي، او جمله انشائیه دې ته ویلی کېږي چې په کې دروغو د رښتیاو احتمال نه وي. بیا جمله خبریه چې کوم نن دا په خپله په دوه قسمه راځي، یو جمله اسمیه ورته ویلی کېږي او بل ته ویلی کېږي جمله فعلیه. جمله اسمیه او جمله فعلیه. او دا انشاء چې کوم نن دا په خپله په 10 قسمه ده. دا به انشاءالله تاسو په سکرین باندې ښکاري. امر، نهي، استفهام، تمني، ترجي، عرض، عقود، ندا، عرض، تعجب، قسم. دا 10 قسمونه دا د جمله انشائي.